یو خلک سوی نو د لږ وخت لپاره هلته زه سټوډیو طرف ته چې هغوی هلته کې خبرې وکړي بیا به د هغې نه پس اسټیج طرف ته واپس سکندرآباد هغوی به هم چې د دغلته سرټیفیکیټ او ایوارډ ورکولو یو ورکوټ شان دستوره به کېږي او دا ترتیب به دغه شانتې رواني سکندر صورتحال دغلته څه دي تاسو په خپله باندې کنټرول کړي ډېره زیاته مننه جبران بونیري صاحب بالکل دلته کې حالات دا دی چې پنډال ډک دی په ګڼ شمېر کې خلک راغلي دي او په دې دستوره کې موږ سره ناست دي د ټولو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوو دا وخت چې دی په دې دستوره کې زموږ سره ایډیشنل اسسټنټ کمشنر فرمان علي صاحب چې دی نو هغوی هم دلته کې موجود دي په پنډال کې نو هغوی ته هم هرکلی او ستړي مشي وایو چې د دستورې ته ښکلا وبخله قدرمنو ملګرو څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې موږ سره دلته کې د تنګي تحصیل چیرمین نو منتخب چیرمین سالار فیاض علي صاحب چې دی نو هغوی ناست دي نو هغوی ته بلنه ورکومه چې راشي او دلته کې د ریډیو وطن اف ام 90.8 په هکله باندې خپل تاثرات وړاندې کړي سالار فیاض علي صاحب ته خواست دی چې راشي او خپل تاثرات وړاندې کړي ستاسو د لاسونو په پړقا کې راځي سالار فیاض علي شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی شکریه ادا کوم د ریډیو وطن د ټول ټیم تاسو ته په خیر راغلی وایم او ډېره مننه چې موږ لم دعوت راکو ریډیو وطن زه په خپله هم د ډېر وخت نه اورم دوی ټول عمر د غریب او د مظلوم ملګرتیا کړې ده نن چې زه په دې ځای کې ولاړ یم نو زه دې له په دې خیال راغلی یم چې دوی د مظلوم ملګرتیا کوي او په معاشره کې میډیا چې کم کردار ادا کوي نو دا د معاشرې سترګې او غوږونه دي کله چې غوږونه او سترګې ړانده او کاڼئ نو هغه معاشره نه ټیک کېږي چونکې موږ دوی ته هم دا وایي او نور میډیا ته هم دا وایي چې تاسو رښتیا ووایئ رښتیا ولیکئ او د حق او سچ سره ودرېږئ نو زه په سالګرده باندې ریډیو وطن ته مبارکي وایم او د دوی مننه کوم چې موږ د دعوت راکو ستاسو دې الله قدر وکړي ډېره مننه مهرباني ډېره زیاته مننه کوو د سالار فیاض علي صاحب چې دغه ښکلې خبرې وکړې یو ورک دی شمه خیر دی ما پې ورک ایمان راوړی دی امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی دا خلک به څنګه د رڼا سره په لاره ځي دا خلک به څنګه د رڼا سره په لاره ځي دوی خو د تارکولو په سړک ایمان راوړی دی نو اوریدونکو د سالار فیاض علي صاحب ډېره زیاته مننه چې دغه ښکلې خبرې وکړې او دغه دستوره چې ده نو هغه به هم دغه شانتې روانه وي تاسو سره به چې دی خبرې اترې کېږي دلته کې به نور مشران چې دي نو هغوی به هم راځي او دغه خپل تاثرات به وړاندې کوي او دې سره سره به مونږ دلته د ایوارډ دستوره چې ده او د سرټیفیکیټ ورکولو دستوره چې ده نو هغه به هم مونږ کوو نو د ټولو ملګرو مننه یو ځل بیا ځو سټوډیو طرف ته او جبران بونیري صاحب ته چې د هغوی سره هلته کې څه کمنټس دي نو هغه مونږ سره شامل کړي جی سر سکندر ته به هینډ اوور کوم چې دغلته صورتحال نور څه دي جی سکندر ډېره زیاته مننه سر بس د کیک کټینګ سرمني چې ده نو هغه هم شروع کوو کم د ریډیو وطن اف ام 90.8 کم ملګري دي نو هغوی ته خواست دی چې دغه کیک دپاره انتظامات وکړي او بیا به د کیک کټینګ دستوره چې ده نو هغه به کېږي خو د هغې نه مخکې زه مننه کوم موږ سره پنډال کې موجود دي ظفر زرشاد انجم صاحب ارشد صاحب څوک چې سینیر جرنلسټ دی د هغوی حبیب رسول صاحب د ځوان صحافي او خپل تکړه ملګري ریډیو براډکاسټر انسټکر صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو چې راغلي دي موږ سره په پنډال کې ناست دي نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه سلمان څوک چې د حق آواز سره تعلق ساتي د هغوی فائق صاحب سجاد ډي اس پي صاحب عبدالعزیز روحیل مولانا محمد صدیق علي باچا
د جماعت اسلامي مردان رهنما حبیب رسول حبیب صاحب د هغوی هم مننه کوو. د سره سره د پریس کلب چیرمن اکبر خان یوسفزی او د هدایت خان مومن صاحب د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې راغلي دي او دلته کې په پنډال کې ناست دي. ملګرو همدغه دستوره چې دغه شانتې به روانې وي. موږ به دلته کې د کیک کټینګ سرمني هم کوو. کوم ملګري دي د ریډیو وطن اف ام 90.3 هغوی ته خواست دی چې دغه د کیک لپاره انتظامات مکمل کړي. خو د هغې نه مخکې زه بلنه ورکوم د جماعت اسلامي مردان رهنما حبیب رسول صاحب ته چې راشي او په شارټ ټکو کې خپل یو څو تاثرات چې دي نو زموږ سره د ریډیو وطن اف ام 90.8 په حقله باندې وړاندې کړي. حبیب رسول صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. راغلو ټولو انتهایی قابل صد احترام ملمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د ریډیو وطن سالګره ده. په دې موقع باندې زه د خپل ملګرو طرف نه د ریډیو وطن منتظمینو ته، جبران صاحب ته، دغه ټیم ته، ریاض صاحب ته، ټولو ته مبارکباد پیش کوم او دا امید لرم د الله رب العالمین نه چې څنګه په دې یو کال کې دې پرمختګ وکړو، څونه د عوامو سره ځان بالکل فیملییر کړ او کور کور ته دې پیغام ورسېد. صرف تحصیل تخبه نه بلکې زه چې کوم علاقو ته ځم نو د ریډیو وطن ذکر په ښه انداز کې اورم او دوی بیا د دې په دې لحاظ سره بیا ډېر شکریه ادا کوم چې دوی پکې مذهبي رجحان هم د خلکو چې کوم دی د درس په ذریعه سره، د سوال جواب په ذریعه سره، نور چې کوم اکټیویټي د هغه مقابلې دغه دي ټول خلک خوښوي. زه یو پیر بیا مننه کوم، شکریه ادا کوم دلته کې موږ ته په دعوت ورکولو باندې. الله تعالی دې له دلته څنګه چې دا کال په خیر تر کوم مزید دې ان شاء الله الله تعالی دې ولا ترقی ورکړي. ډېر زیاته مننه کوو حبیب رسول صاحب. زه دا وخت بلنه ورکوم د ریډیو وطن اف ام 90.8 کم ډېر زیات مشهور پروګرام د سوال او جواب چې کوم دینی سوالونه جوابونه تاسو ته درکولی کیږي، مفتی محمد ابراهیم صاحب ته چې هغوی راشي او د خپل پروګرام په حقله باندې، د ریډیو وطن په حقله باندې او د دې ریډیو په دې معاشره کې کم کردار دی نو په هغې باندې خپلې مختصر خبرې چې دی نو هغه وکړي. مفتی محمد ابراهیم صاحب ته خواست دی چې راشي او یو څو خبرې مونږ سره وکړي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهایی محترمو یو خو تاسو ته پر راتګ باندې خوش آمدید ویم. الله رب العالمین دې تاسو سره په دې راتګ باندې د دنیا او د آخرت خوشحالي ته الله تعالی نصیب کړي. زما د والد محترم او بلکې زما نیکه الله تعالی دې غریق رحمت کړي چې هغه ډېر ښه عالم او د هغه ډېر زیات ارمان و چې زما په نو څوک یې څوک ښه عالم شي او په دې معاشره کې د سره رڼا خوره شي. نو زه خو اگر چې ښه عالم نه یم، عمل مې کمزوری دی، علم مې دومره نشته، خو تیر کال الله تعالی د عمرې توفیق راکړ او هلته چې لاړم نو دا دعا مې کوله مال الله ماله خو د خبرو چلم نه راځي، داسې لفاظي مې هم ډېره نه ده یاده او خوشوازي مې هم نشته دی، اواز مې هم خوږ نه دی، علم کې مې هم دومره جوړتوب نشته دی او جوړوالی پکې نشته دی، شهرت هم را سره دومره نشته دی، وسایل هم را سره نشته دی، خو مال الله د دې کم علم کې زما نه ډېر لوی خدمت واله او بیا بالخصوص الله مال خپل کتاب خدمت رانه واله. نو بیا زه د هغه عمرې په سفر کې مې زه خوبونه ولیدل چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خوب یو بشارت دی او زیری دی چې انسان ته ملاوي د الله د طرف نه. نو په هغه خوبونو مې زړه ډېر مطمئن شو، پړه کې مې دا وي چې الله مې دعا قبوله کړې دی انشاءالله. او بیا چې رالم نو د ریډیو وطن دا پلیټفارم ماته الله تعالی راکړو او په اوله کې خو مې داسې لږې دا وی چې یاره ریډیو هم څوک ډېر نه اوري او نورې مختلفې قسم خبرې خلکو کولي. خو بیا زما یو استاد دی هغه ته مې ټلیفون وکړو، ما زموږ ملګری دی
او ما هغې راته وایي چې ریډیو باندې درس شروع کړه. نو هغه راته وایي چې د هېچا خبرې مه اورئ. او دا څومره جدید وسایل چې خلک لګیا دي د مسلمانانو د ګمراه کولو کوشش کوي په دې باندې. دا سوشل میډیا دا او دا نورې چې څومره لارې دي او جدید وسایل دي په دې باندې یو رب لګیا دی، مسلمانان ګمراه کوي، مسلمانان بېدینه کوي، مسلمانان بېلارې کوي او د کفر او د شرک او د بېدینۍ پرچار پې کوي. نو که موږ د الله رب العالمین د دین د نشر و اشاعت دپاره استعمال کړو، د الله رب العالمین د کتاب د احیاء او تحریک په وچلو دا به څومره لوی د خیر ذریعه. نو الحمدلله هغه درس هغه نن سبا په لکونو خلک اوري، نارینه اوري، زنانې اوري او بالخصوص زنانه چې غریبانانې موقعو ته نه میلاویږي دین د زده کولو او په کور کې ځان ته کار هم کوي، لګیا د کور کار هم کوي او وخت یې ریډیو لګولی او د قرآن درس هم اوري، د الله رب العالمین د دین مسایل هم اوري او د هغې فهم او سمج حاصلوي. الله رب العالمین نه دعا کوم چې الله دې ادارې ته دوام ورکړي، الله ولې قبولیت ورکړي او په دې معاشره کې الله تعالی د خیر او د رشد او د هدایت یو عظیمه ذریعه الله تعالی وګرځوي او د احیاء القرآن چې کوم تحریک موږ شروع کړی دی چې هر کور کې د قرآن درس ولګي او هر نارینه زنانه ته موږ قرآن په لاس کې ورکړو چې په دې تحریک کې الله رب العالمین موږ ته کامیابي راکړي او په دې کې به تاسو زموږ سره تعاون هم کوئ او دویم دا چې خپلې دعاګانې به راسره ملګري کوئ چې الله موږ له د صحیح وینا توفیق راکړي او زموږ د درس ته الله رب العالمین په دې معاشره کې قبولیت ورکړي